بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 151 نمبر درس دی. په اسم کې د حروف عامله بعض شروع دی او په هغې کې یعنی لفظي عوامل او معنوي عوامل لفظي و معنوي دغه درس شروع دی او په دې کې مونږ درې مخکې ویلي دي نو او نن پکې څلورم نمبر چې دی په هغې کې مونږ درې خبرې کړي دي چې د لا نفي جنس چې کوم اسم دی نو دا به مضاف وي، نو دا به بیا مبني بر فتحه وي او دغه شانتې چې بیا کله د اسم چې دی هغه نکره وي، مفرد وي او د لا سره بالکل متصل وي نو هغه به یعنی مبني بر فتحه وي. او درېمه خبره هم پکې کړې وه چې کله لا نفي جنس نه پس معرفه اسم راشي نو بیا بل معرفه اسم راوړل لازمي وي. نو دغه کې دا لا نفي جنس چې دغه ملغى عن العمل وي، یعنی دا بیا عمل نه کوي. اوس څلورم نمبر د لا نفي جنس باس کې همدغه څلورم نمبر خبره شروع ده. د لا نفي جنس د اسم د اعرابو څلور قسمونه دي، په هغې کې درې قسمونه خو شو چې یاره د لا نفي جنس اسم هغه مضاف وي، بیا د لا نفي جنس اسم مفرد وي یعنی مضاف نه وي مفرد وي، ټیک شوه، او نکره وي او د لا نفي جنس سره متصل وي. او درېمه خبره هم پکې وکړه چې د لا نفي جنس نه پس معرفه اسم وي نو بیا د دقې معرفه اسم نه پس بل لا او معرفه اسم راوړل لازمي دي، لکه لا خالد ها هنا ولا سعید ها هنا، ټیک شوه، نو دقه بیا لازمي دي. دا درې خبرې وشوې. اوس څلورمه که چېرته د لا نفي جنس اسم نکره وي، د لا نفي جنس اسم نکره او د دې نکرې اسم نه پس بل لا او نکره اسم راغلی وي، ټیک شوه، لکه یو جمله ده، په دې یو جمله کې د لا نفي جنس چې اسم دا نکرم وي او د دې نکره نه پس بل لا او نکره اسم راغلی وي، بل لا نفي جنس یعنی د بل لا راغلی وي او بل نکره اسم راغلی وي نو په دغه اسم بیا په 15 قسمه اعراب ویلو سره جایز دی، ټیک شوه، لکه دا اسم به بیا په 15 قسمه ویلو سره جایز وي. لکه چې یو اسم دی د لا نفي جنس نه پس یو اسم هغه نکره راشي، ټیک شوه، او بیا ورپسې یو بل لا او نکره اسم هم په دغه یو جمله کې راشي نو بیا به د دې 15 قسمونه اعراب ویل جایز وي، ټیک شوه. نو اول نمبر پکې دا دی جی دواړه اسمونه به مرفوع وي یا خو به دواړه اسمونه مرفوع وي، ټیک شوه، لکه لا رجل فی الدار ولا امرأة. نو ګورئ دلته هم د دې لام نه پس رجلون دا مرفوع دی او دلته د لا نه پس دا رجلون مرفوع دی، یا خو به داسې وي. او بیا دو نمبر دا مې 2 نمبر وي ښه جي، دا مې 2 نمبر وي. اول نمبر دواړه اسمونه به مفتوح وي، لکه لا رجله وګورئ دا لا رجله فی الدار ولا امرأة، دلته کې د دې لا نه پس دا بل اسم راغلی دی، ټیک شوه. نو تا ته وایي چې د لا نفي جنس اسم نکره وي، نو وګوره دا لا رجله چې دی دا نکره دی او د دې نکره اسم نه پس د دې نکره اسم نه پس بل لا راغلی وي نو بل لا دا دی، او نکره اسم راغلی وي نو بل نکره اسم دا دی، معرفه نه دی، معرفه باندې الف لام وي، ټیک شوه، او په د رجله باندې الف لام نشته، دیکھ نو دا نکره دی او دلته دا امرأتان چې دی دام نکره دی. نو یو خدا شو، نو په دې کې به مونږ دغه څنګه کوو، دا ترکیب به څنګه کوو، دا لا نفي جنس ته لا نفي جنس، ټیک شوه. دا رجله چې دی رجله دا د دې لا نفي جنس اسم دی او د لا نفي جنس اسم منصوب وي، ټیک شوه، او دا فی الدار نه دی فی الدار، نو دلته چې دا رجله دغه دی دا فی الدار ډایرکټ خبر نشي جوړېدی، دا به د خبر متعلق جوړیږي. نو دلته خو موږ سره د لا نفي جنس اسم شته خو خبر نشته، نو خبر به ورله روباسي، ټیک شوه. نو چې دا اسم چې دا دغه وي مذکر وي نو بیا به ثابتون راوړي، او چې اسم مؤنث وي نو بیا به ثابتتون راوړي. نو ګورئ د لا نفي جنس اسم هغه دغه وي دا اسم منصوب وي، اسم څه وي منصوب وي، نسب وي پې، ټیک شوه. دا نو دا وګوره دا مبني بر فتحه دی، نو دلته به اوس موږ له دا رجله مذکر دی نو ثابتون به ورله د دې لا نفي جنس اسم منصوب وي او خبر مرفوع وي. نو ګورئ دلته به اوس موږ راوباسو ثابتون،
نو دا ثابتون چې دی کنه دا صيغه اسم فاعل ده. دا څه شی ده؟ صيغه اسم فاعل. او دې کې یو دنه هو ضمیر فاعل وي. د ثابتون کې دنه هو ضمیر فاعل دی نو هغه فاعل دی. دا ثابتون صيغه اسم فاعل او دې کې هو ضمیر فاعل. ٹھیک شو؟ او دا فی الدار جار مجرور دا دیتا ظرف مستقر وای. نو دا ظرف مستقر بیا د ثابتون متعلق شي. نو دا ثابتون د خپل فاعل او متعلق سره دا د لا نفي جنس د لپاره خبر شو. د لا نفي جنس اسم خو رجل دی او خبر ورله موږ ثابتون راوخ کلو. نو دا ثابتون صيغه اسم فاعل دې ته ګورئ جی صيغه اسم فاعل او دې کې دنه هو ضمیر فاعل وي. هو ضمیر فاعل وي. ٹھیک شو؟ دا فی حرف جر دی حرف جر او دا الدار مجرور. نو دا جار او مجرور چې دی دا شو ظرف مستقر. ظرف مستقر. نو دا ظرف مستقر چې دی دا متعلق شو. دا متعلق شو. نو ثابتون د خپل فاعل د خپل اسم فاعل ثابتون اسم فاعل. ثابتون اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره. ثابتون اسم فاعل. ثابتون اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره. د خپل فاعل او متعلق سره دا د لا نفي جنس لپاره خبر شو. د لا نفي جنس خبر. ٹھیک شو؟ نو دا لا نفي جنس د خپل اسم او خبر سره. د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه خبریه معطوف علیه. جمله اسمیه خبریه معطوف علیه. دلته پکې واو حرف عطف ته دلته لا بل جمله هم ده. نو دا معطوف علیه شو. دا جمله اسمیه خبریه معطوف علیه. معطوف علیه. ٹھیک شو؟ دا واو حرف عطف. دی واو ته وایي حرف عطف. حرف عطف. دی لام ته دا بیا لا نفي جنس. لا نفي جنس. ٹھیک شو؟ دا امرأة د لا نفي جنس اسم. نو ګورئ څنګه چې د رجله لپاره مونږه ثابتون صيغه اسم فاعل لوخکله اوس په د امرأة لپاره ثابتون اسم فاعل روباسي. ثابتتون د ده لپاره به مونږ روباسو ثابتتون. ثابتتون. وګورئ د لا نفي جنس اسم مؤنث دی نو خبر به ولا مؤنث روباسي. خو اسم منصوب یعنی منصوب نو خبر به ولا مرفوع روباسي. ٹھیک شو؟ ثابتتون فی الدار. دا فی الدار به ورله بیا دلته کې ولګي فی الدار. فی الدار. ٹھیک شو؟ نو دا د لا نفي جنس دا اسم چې دی دا امرأة اسم دی. ثابتتون صيغه اسم فاعل. صيغه اسم فاعل او دې کې دنه دې صيغه اسم فاعل کې دنه هو ضمیر فاعل دی. هو ضمیر فاعل. ٹھیک شو؟ او دا فی الدار دا فی حرف جر او دار مجرور. نو جار مجرور دا د ثابتتون متعلق شو. ثابتتون صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره دا متعلق شو. ٹھیک شو؟ دا جار مجرور ظرف مستقر دا د ثابتتون صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره دا د لا نفي جنس لپاره خبر شو. د لا نفي جنس خبر. لا نفي جنس د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه خبریه معطوف شو. جمله اسمیه خبریه معطوف شو. معطوف شو. نو دا اولنۍ صيغه اسم دا اولنۍ جمله اسمیه خبریه معطوف علیه و او دا دویمه جمله اسمیه خبریه معطوف شو. نو دا معطوف علیه دا جمله معطوفه شو. معطوفه. ٹھیک شو جی؟ نو تا ته وایي چې د لا نفي جنس دواړه اسمونه به مفتوح وي. دواړه اسمونه به مفتوح وي. نو اول اسم درته دا رجله یادوي او دویم اسم درته دا امرأة یادوي. نو ګورئ دا دواړه مفتوح دي. ٹھیک شو؟ اوس تا ته دویم وایي. دویم نمبر دواړه اسمونه به مرفوع وي. دواړه اسمونه به مرفوع. د لا نفي جنس دواړه اسمونه به مرفوع وي. نو ګورئ ورته دې کې ګوره دا لا رجل فی الدار ولا امرأة. لا رجل فی الدار ولا امرأة. نو ګورئ یا خو داسې وکړه دا لا رجل فی الدار ولا امرأة دا دواړه لا دې ته وایي
دا لا مشبه بلیس کا یا خو دا دوانه لا مشبه بلیس کا یا دا دوانه بالکل ملغا عن العمل کا. ملغا عن العمل مطلب دا چې دا دوانه عمل نه کوي دا زائد دي. نو بیا به ته ووایې رجلن دا رجلن چې دی دا به داسې وکړو چې دا اوله لا چې دا به مشبه دغه شي لا مشبه بلیس شي. نو دا لا رجله چې دی دا به مشبه بلیس شي مشبه بلیس. او دا رجلن دا د مشبه بلیس اسم شو. دا بیا فی الدار دی. دا فی الدار دا ظرف مستقر دی. د دې لپاره خامخا د خبر ضرورت وي. نو دې لپاره ثابتون دغه روباسه خبر روباسه ثابتون. دا ثابتون صيغه اسم فاعل او دې کې دنه هو ضمیر فاعل دی. هو ضمیر فاعل ٹھیک شو. او خجی او دا فی حرف جر او دا الدار مجرور. دا جار مجرور ظرف مستقر دا متعلق شو. ٹھیک شو. نو صيغه اسم فاعل دا ثابتون صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او د دې متعلق سره دا د دې لا مشبه بلیس اسم شو. دا به ثابتن وي. خاجي ثابتن ما ثابتون لیکلې معذرت غواړم دا ثابتن دی. اور د لا نفي جنس اسم مرفوع وي او خبر منصوب وي نو دا به ثابتن وي. نو ثابتن صيغه اسم فاعل د هو ضمیر فاعل او د خپل متعلق سره دا د لا نفي جنس لپاره خبر شو. د دې لا مشبه بلیس خبر شو. لا مشبه بلیس د خپل اسم او د خبر سره دا جمله اسمیه خبریه دا معطوف علیه شو. بیا اومقه شانتې او وختینی په شانتې معطوف علیه شو. دا واو حرف عطف دی. حرف عطف. دا لا چې دی دا عموم دا لا مشبه بلیس دی. مشبه بلیس. دا امرأتون اسم شو. د دې لا مشبه بلیس اسم دی. د ما او لا مشبه بلیس اسم مرفوع خبر منصوب وي. نو دا ثابتون دی. د لپاره دا امرأتون دی. نو د لپاره به موږ خبر رو بس ثابتتن. ثابتتن فی الدار. دا فی الدار بم ورله دلته روباسو. نو ګورئ ثابتتن صيغه اسم فاعل. صيغه اسم فاعل او دې کې هو ضمیر فاعل. نو ګورئ او دلته کې دا فی الدار ورسره بله مو لګوه. فی الدار دا فی الدار د دې جار مجرور د دې متعلق شو د صيغه اسم فاعل. نو صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او د دې ثابتتون د جار مجرور متعلق سره صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره د دې لا مشبه بلیس لپاره دا خبر شو. نو لا مشبه بلیس د دې خپل اسم او د دې خبر سره د دې خپل اسم دې ته به ورته خبر ولیکم. د خپل اسم او خبر سره لا مشبه بلیس د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه خبریه معطوف شو. دا معطوف علیه د خپل معطوف سره جمله معطوفه شو. ٹھیک شو جی. دا خو دویم نمبر دغه شو دا ترتیب شو د لا نفي جنس اسم دواړه اسمونه مرفوع شو. د لا نفي جنس یو دا ګورئ لا رجل فی الدار ولا امرأة. ٹھیک شو. د دې لا نه پس دواړه اسمونه مرفوع رالل. نو دلته کې دا لا چې دی دا مشبه بلیس کړه. دلته کې اوس د 3 نمبر اول اسم به مفتوح وي. د لا نفي جنس اول اسم به مفتوح وي او دویم اسم به منصوب وي. اول اسم به منصوب وي مفتوح وي او دویم به منصوب وي. مفتوح معنی چې فتحه به وي پی. ٹھیک شو. مبنی بر فتحه به وي او منصوب معنی چې تنوین به وي. دو زبر تنوین به وي پی. ٹھیک شو. نو ګورئ دا لا چې دا لا نفي جنس وا. لا نفي جنس
دا رجلی اسم شو. فی الدار دا بیا متعلق جوړیږي خو د خبر دلته خبر شته دی نه نو موږ به ورله روباسو ثابتون. دا ثابتون ورله موږ خبر راوښکلو. دا ثابتون صيغه اسم فاعل ده، صيغه اسم فاعل او دې کې دنه هو ضمیر فاعل دی، هو ضمیر فاعل. ٹھیک شو. او دا فی الدار فی حرف جر، الدار مجرور، جار مجرور دا ظرف مستقر متعلق شو. ظرف مستقر متعلق، ظرف مستقر هغه ظرف ته وایي چې د هغه متعلق موجود وي نو موږ دلته کې ورله راوښکلو موجود شو. ٹھیک شو. نو دا ظرف مستقر چې دی دا صيغه اسم دا ثابتون صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره دا د لا رجل لپاره خبر شو. د لا رجل خبر شو، د لا نفي جنس خبر شو. نو لا نفي جنس د خپل اسم او خبر سره، لا نفي جنس د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه خبریه معطوف علیه. دا جمله اسمیه خبریه، جمله اسمیه خبریه معطوف علیه، دا معطوف علیه شو. ٹھیک شو. دا واو حرف عطف، دا حرف عطف شو. او دا لام چې دی دا لام زائده واخله. ٹھیک شو جی. او دا امرأتن بیا د دې لام زائده اسم شو او ثابتون ورله خبر روباسه. ثابتتون فی الدار، ثابتتون صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او د متعلق سره دا د دې لا د پاره خبر شو. نو لا د خپل اسم او خبر سره دا معطوف شو. معطوف او معطوف علیه دا جمله معطوفه شوه. ٹھیک شو. او څلورم نمبر اول اسم به مفتوح وي، د دې لا به اول اسم مفتوح وي او دویم اسم به مرفوع وي. لکه ګورئ جی لا رجله دا لا نفي جنس شوه، لا نفي جنس. ٹھیک شو. رجله اسم شو. دا فی الدار جار مجرور متعلق، دا جار مجرور چې دی نو دا د ثابتون صيغه اسم فاعل ولا روباسه. دا ثابتون صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او د فی الدار متعلق، دا متعلق شو، دا جار مجرور متعلق شو. نو صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره دا د لا نفي جنس خبر شو. نو دا لا نفي جنس د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه، جمله اسمیه خبریه دا معطوف علیه شو. معطوف علیه. دا واو حرف عطف، حرف عطف. دا لام چې دی مشبه بلیسه، مشبه بلیسه. دا امرأتون ورله اسم شو، د مشبه بلیسه اسم شو. دا ثابتتن ورله صيغه اسم فاعل روباسه، ثابتتن دا صيغه اسم فاعل شو. او دا فی الدار ورله متعلق کا، فی الدار. نو دا ثابتتن صيغه اسم فاعل د خپل فاعل هو ضمیر فاعل او د متعلق سره دا د لا مشبه بلیس خبر شو. لا مشبه بلیس د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه، جمله اسمیه خبریه معطوف علیه، معطوف. دا معطوف علیه د خپل معطوف سره جمله معطوفه شوه. ٹھیک شو. دقه شان دا پنځم نمبر اول اسم به مرفوع وي او دویم اسم به مفتوح وي. اول اسم لپاره ګوره دا لا چې ده دا لا نفي جنس، دا لا مشبه بلی سره رجلون ورله اسم دی. د لا مشبه بلی سره د ما او لا مشبه بلی سره اسم مرفوع وي، خبر منصوب وي. نو د لا مشبه بلی سره اسم مرفوع دی او خبر ورله ثابتون روباسه، ثابتن ورله روباسه، خبر به ورله منصوب روباسه، ثابتن هم ورله روښکلو. نو ثابتن صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او د فی الدار جار مجرور متعلق
د خپل فاعل او د صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره دا د لا نفي جنس لپاره خبر شو. نو د لا نفي جنس نه لا مشبه بلیس، لا مشبه بلیس د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه خبریه معطوف علیه شوه. واو حرف عطف دا لا نفي جنس ته امرأته دا د اسم دی، دا امرأته د لا نفي جنس اسم دی، اسم او د لپاره بس ثابتتن خبر روباسي، ثابتتن صيغه اسم فاعل دا ولا خبر روباس، ثابتتن دا ولا خبر روباسا او فی الدار دا جار مجرور ولا متعلق را واخلا. نو ثابتتن صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر هي ضمیر فاعل هي ضمیر، ثابتتن کی به هي ضمیر وی، ثابتن کی به هو ضمیر وی. نو ثابتتن د خپل د ثابتتن صيغه اسم فاعل د خپل هي ضمیر فاعل او د فی الدار د فی الدار جار مجرور متعلق سره دا د لا نفي جنس لپاره خبر شو. نو لا نفي جنس د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه خبریه معطوف شو. نو دا اوله جمله چې کومه وه دا معطوف علیه وه، معطوف علیه، او دا جمله ورله معطوف شوه، معطوف. نو دا معطوف علیه د خپل معطوف سره دا جمله معطوفه شوه، دا جمله معطوفه شوه. نو ګورئ دا خو ډېر ګران ترکیب مو ما کوشش وکړو چې ډېر مې آسان کو. د دې څلور پنځه قسمه ترکیبونه کېږي خو ما ډېر مختصر او کوشش مې وکړو چې ډېر مې مختصر کو. نو ګورئ د لا نفي جنس د اسم د اعرابو څلور قسمونه دي. نو هغه درې قسمونه مې ویلي چې د لا نفي جنس اسم به مضاف وي، لکه لا رجل غلام لا رجل غلام ظریف فی الدار. ٹھیک شو، دغه لا رجل مضاف شو. دلته بیا به وي لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار. نو وګوره دا لا رجل چې دی د دلته کې دا اسم دی او مفردم دی او دغه مبني بر فتحم دی او د لا سره متصلم دی. دا درې واړه شرطونه پکې دي. او د دې سره چې مخکې دا مضاف نه دی، مضاف نه دی، مفرد دی. ٹھیک شو. ښه، دریم نمبر داسې دی وایي چې لکه د لا نفي جنس نه پس د دې لا نه پس معرفه اسم وي او بیا پکې بل معرفه اسم او لا راوړل لازمي وي. لکه لا زید عندي ولا عمرو، لا زید عندي ولا عمرو. دې ته ګورئ لا زید عندي، ٹھیک شوه، عندي ولا عمرو، ولا عمرو، ولا عمرو. وګورئ نو ګورئ لا زید عندي د دې لا نه پس دا اسم معرفه دی. نو په دغه جمله کې به بیا یو بل لا او معرفه اسم راوړل ضروري وي، لازمي به وي. چې کله د دې لا نه پس په دې یو جمله کې د لا نه پس معرفه اسم وي که نه، نو بیا به په دغه جمله کې یو بل لا او معرفه اسم راوړل لازمي وي، ضروري به وي. نو دا دریم نمبر قسم. څلورم نمبر قسم دا دی چې که چېرته د لا نفي جنس اسم نکره وي. نو ګورئ دا دې یو ته ګورئ دا اسم نکره دی او د دې نکره نه د نکره اسم نه پس بل لا، دا وګوره بل لا دی او نکره اسم وي، نو دا بل نکره اسم وي. نو په دغه اسم کې به پنځه قسمه اعراب ویل جایز وي. په دغه اسم کې پنځه قسمه اعراب ویل جایز دي. نو په دغه اسم کې پنځه قسمه اعراب ویل جایز دي. لکه اول قسم دا دی دواړه اسمونه به مفتوح وي، لا رجل فی الدار ولا امرأة فی الدار. لا ټیک شو، لا رجل فی الدار ولا امرأة، دواړه رجل شو او امرأة شو. دویم نمبر وی دواړه اسمونه به مرفوع وي، لا رجل فی الدار ولا امرأة، لا رجل فی الدار ولا امرأة. لکه لا رجل نو دلته کې د لا نه پس مرفوع اسم دی، رجل مرفوع دی، او ولا امرأة دا امرأة مرفوع دی. ٹھیک شو. نو دا به داسې نه وایي ولا امرأة، ولا امرأة به وایي، لا امرأة. ٹھیک شو. ښه جي، دا خو دویم نمبر و. دریم نمبر ګورئ اول اسم به مفتوح وي او دویم اسم به منصوب وي. لکه را رجله نو دا اسم مفتوح دی، مفتوح معنا ده چې فتحه به وي پې، زبر به وي پې. او فی الدار ولا امرأة نو دلته کې به ګور دا منصوب دی ته وایي چې یعنی یا به مرفوع وي یا به منصوب وي یا به مجرور وي. مرفوع منصوب مجرور دغه د تنوین ته ویلی شي. ٹھیک شو. منصوب دلته مراد دغه وي، تنوین وي. ښه، څلورم قسم اول اسم به مفتوح وي او دویم اسم به مرفوع وي. نو لا رجل دا مفتوح دی، ولا امرأة دا مرفوع دی. ٹھیک شو.
او پنځم قسم پنځم نمبر اول اسم به مرفوع وي او دویم اسم به مفتوح وي. مرفوع معنی چې ګوره تنوین به وي دو پیش تنوین وي او ولا امرأته دا وګوره دویم اسم منصوب دی. نو دا پنځه قسمه ویل کېږي. لکه ګورئ بیا ګورئ لا حول دا اول نمبر قسم ته دواړه اسمونه به مفتوح وي. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله. ٹھیک شو. بیا دویم کې راته وایي دواړه اسمونه به مرفوع وي. لا حول ولا قوة الا بالله. دریم کې راته وایي اول اسم به مفتوح وي او دویم به منصوب وي. لا حول ولا قوة الا بالله. او څلورم نمبر اول اسم به مفتوح وي او دویم اسم به منصوب وي. لا حول ولا قوة او دویم اسم به مرفوع وي. لا حول ولا قوة الا بالله. پنځم کې ګوره اول اسم به مرفوع وي او دویم اسم به مفتوح وي. لا حول ولا قوة الا بالله. ٹھیک شو. نو دا وګورئ د لا نفي جنس د لا نفي جنس اسم چې نکره وي او په دغه جمله کې بل نکره اسم وي او بل لام وي نو بیا به د دې پنځه قسمه اعراب ویل جایز دي. نو د دې دا ترکیبونه مختصر غونته وکړه او ان شاء الله راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.